د ښه دوست صحبت اختیارول پکار دي. د بد دوست د صحبت څخه پرهیز کول پکار دي. ځکه ستا بد دوست په تا باندې ګانه اوري او ګناو طرف ته دعوت درکوي. په حقیقت کې دا ستا دوست نه دی، بلکې دی تا د تباهۍ وخواته بیایي. د داسې دوست په باره کې په ورځ د قیامت داسې به وایه: ای زما بربادۍ، کاش که ما د پلانکي څخه دوستي نه وای جوړه کړې، پلانکی ما دوست نه وای جوړ کړی. دا د قرآن کریم آیات مبارک دی. نو په کار د عزتمندو په دنیا کې د داسې انسان صحبت اختیار کو چې په هغه کې د آخرت ګټه یې. د داسې کس څخه ځان وساتو چې دی تا ته د ګناو صحبت او د ګناو دعوت درکوي. لیکن افسوس نن په معاشره کې چې کوم انسان څومره ګناوې کوي او څومره د ګناو طرف ته خلک رابولي، د هغه مجلسیان زیات دي. او کوم څوک د آخرت طرف ته دعوت ورکوي، د هغه مجلس او د هغه جانشینه او د هغه صحبت والا ډېر کم دي.